پته بر تعالی ولګي چې بچی دې حافظي سکل مدینه منوره کې روزه کې مدینه منوره کې یو سړی راتره مخامخ شو ما دې مولوی صاحب ته ما نه پیژنې زه دې پیژنم ستا بیانات مونږ اورو دغه بیاناتو برکت دوه دي یو برکت دار چې دې ګیره باندې تلاسو دې ګیره باندې ما لاسو ما په لاسو مېسه ول دا ګیره ستا د بیان په وجه ما پرې خو دي الحمدلله ودا ستا د بیان په وجه دا ګیره ما پرې خو دي یوا بم الحمدلله استاد بیانات مونږ درزو الحمدلله د بیانات برکت باندې ما ته بچي الله حافظ قرآن نه حافظ قرآن بچي ما راکو وي تا زمون په ځکه یو خبره کړې و چې بچي دې حافظ شي نو مزه دا کې چې په حرمینو کې ته قرآن اوري هم دا خو ما ویلي چې خوان دا کې چې بچي دې حافظ قرآن شي ځان سره بوزا حرم کې دې کم دې قرآن واره چې رسته پسې ولاړې ما ته په حق خبره باندې نن ما څه کم دینو عمل کړي مې څنګه بچي را مکیټو ما ته اجازه ما بچي حافظ قرآن دې زه زمیدار يم کاکا مولوی صاحب زه زمیدار سره يم زما بچي حافظ قرآن شو الحمدلله تا چې څنګه ویلو راوسته مې دلته په مکه مکرمه کې چې کم دې لومبه د سر نه قرآن مجید ما ته شروع کو مخامخ کعبه او ورسته په خپل بچي پسې ولاړو مو د قرآن شروع کړي د قرآن شروع کړي اوس مدینه منوره کې د قرآن چې کم دې لګیا او ان شاء الله استاد په مکه مکرمه کې به قرآن ختمو زما د زوی به ولاړی او زه په پسې واست ولاړم ما ته کاکا ما خو دا خبره کړې و هغه ځکه سمزر لذت شته کنه چې دا خبره مې وکړه رخ پجړاش ما تندې خپل کو ماته وي مولوی صاحب د دنیا ټول سکونونه او آرامونه ماته میلاو دي لو ازما کولې جیدات مې نظامن مې نو کران دي قسم په خدای دا زوی چې مې راوسته چې دا اوته شي د تندې زخکل تر تندې زخکل چې مخامخ کعبه مبارک او د پس درسته زه ولاړم زه چې ګورم ولاړم چې سر د سترګې پورته کوم نو کانه کعبه ته وګورم ډیر نه مخکې ولاړ زه خدای دا ستاسو شکر ما ته کاکا ما ته دعا کوي چې کله ختم کوي ما ته دعا کوي او جی بالکل حضرت ستاسو مخامخ دعا کو چې هغه لاړ نو مخامخ زناسو مخ کې دیر بابا ناسو رسوم ناسو دیر بابا مې الله تعالی ته وسیله کو بیا مې ویل چې کم راغلی دا خو دې په خدای دې شین ګمبد ته وګوره چې بابا باندې کوم خوشحالي ورکړي الله دا مونږ لمرک خدای دا خوشحالي مونږ لمرک دا مزمون لمرک دا لذت مونږ لمرک کاکا جان قسم دې د ایمان په خوګو لذتونو باندې په پوښي چې بشری حافظ قرآن عالم دینی ولا پوهه بشي مزه به د مزه لذت هاي زموږ استاد محترم دی هغه مور وفات کېده په خپل اعتراض شکوله ویراته وی فرمایل چې بچی ته دل تراشه وزیر عالم ملمانه راغلی او رشتہ دار ماماګان مې راغلی خوري وفات کېده ټول رشتہ راغلی چې حالت ټیک نه دی وزیر عالم ماته چې بچی ته ما نه جدا کېږي هماره خوا کې کېنه وزې خوا کې کېنه ولم ما چې مور ملمانه دي و چې دا نور رونه بلی کوي تر ته خوا کې کېنه ما ته بچی د شي پته لګي چې زما د خپونه سووته ده زما ته دونه پته لګي زما د خپونه سووته ده بچی ما کې سنشت زما د الله سوي د شکل کونیو ما ته چې بچیا یو خبره یو وعده سره نن وکستا مور د دنیا نه رستتی بچی نن دې کې سبا دې نظم خو بچی یو وعده خو سره وکړه ما چې جی مور وای حکم کوا ورته وی چې بچیا کله مرشم کنه او خاور را باندې واړي بچی ګوره زما قبر لرازخه هیر مینه کې بچی هیر مینه د سنې چې په قبر کې یوازې پرته مو تاسو یو قسم مال نه راځي خیر بچی ترازه ما چې موري درزم به بالکل بدرزم خامخا بدرزم موري ضرور بدرزم خو الله دې راته ژوندې لره موري د سیموایا کنه موري د سیموایا به زما د الله سکل کونیو او په خپل سینه باندې لپاسه کې خو وي خولې کوي به ته وي چې بچي یو بل خبره مې د مولیان اورېدلې ده د عالمان چې د قیامت په میدان به الله تعالی عالمان ته وي حافظان ته چې زي جنت ته داخل شي نو بچي تاسو به جنت ته زي ما ته چې مور علماء هم د قرنګي وي چې جنت ته بزو وي دې مور ته چې قتل وي د الله سره واغستو او د شونډې پکې خودلې وي بچي چې تاسو کله د قیامت په میدان جنت ته داخليږي نو دا بډای مور چې ولا دا بنه بوزي بچي ګوره د قیامت په میدان بستا انتظار زه به ولاړم زه به چې زما بچي به کله راځي چې عالم دی هغه حافظ دی صاحب وجه باندې ما ډېر خلکو سپوري خبره برداشت کړي چاره تول بچي مولا ما جوړوا چاره تول بچي عالم ما جوړوا وزي په خور دي چې جوړ کو پیسو والا جوړ کا سبب اوس روپۍ نه سبب په جيب کې پیسې نه ټول ځامن دي مالدار دي دغه خلک سپک ګوري بچي ډېر خبره راته خلکو کولې خوستانه ما عالم جوړ کړي تانه ډېر پاره ما عالم جوړ کړي چې د قیامت په میدان ما ځان سره یو ځای جنت ته داخله یو ځای جنت ته داخله والله هغه مور ملکه د خزل کې سکون پروت
والله غمور مکه خو زکه آرام پروتو والله بچ عالمان کوي دنیا مګوره دنیا پیسې مګوره دنیا دولتونه مګوره د دنیا جاګیرونه مګوره پاتې ده دنیا دا چا دا غته پاتې ده تاسو دا چا دا غته پاتې ده والله سکون د قبر ځان له وګوره آرام د قبر ځان له وګوره مې رېګا اقرا وربک الاکرم الله وی وعده ما کړل لولو اکرام ولا ذات زم زب اکرام کو مې رېګا بچي عالمان جوړ کا حافظان جوړ کا دیندار جوړ کا نیکان جوړ کا چې سکون او آرام د ته میلاوي بهر حال عرض می دا کو عبدالرحمن تاروخ وی وجداد نظاره مې کته کور ته واپس رالم بیبي راته आवाज وکړو زما خاوندا ډیر زر دینار غواړي ک بچه حافظ الحديث عالم د حدیث امام ربيع الرای غواړي ډیر زر روپے په دې باندې لګې دي الته پیسې په کور لګې دي دلته پیسې په سبانه لګې دي په قران او په حدیث باندې وا د کور د بنگلې غ پیسې قیمتي دي کړي قران او د حدیث پیسې قیمتي دي هغه خبره کوي د قران د حدیث پیسې قیمتي دي کړي کور د بنگلې غ قیمتي دي عند الله چې کوم د ستاره دولت او زماره دولت او د پیسې د قران ولا الله ته چې پاغي باندې ولګي عزت والا ده او کنه په کور باندې ولګي هغه عزت والا ده والله زما استاد دولت چې د الله په دین باندې ولګي دا قیمتي دي د الله تعالی په قران باندې ولګي دا قیمتي دي په حدیث د جناب محمد رسول الله باندې ولګي دا قیمتي دي راځي خپل اولاد راځي خپل بچي راځي چې خپل دولت خپل پیسې د قران نظر ګدار قران نظر گزارو به کنه بازارو زارو به کنه بازارو نا بسو کی چې ان شاء الله هغه بدا او وای چې ان شاء الله یو بچي به حافظ قران جوړو وای نسم لاسونه ځینې کسان لاس ته بول چا چې وعده نه کړي غل لاسونه پورته کوي دو بچي به الله درکړي مولوی شپته نه جوړه څنګه لاس پورته کړه لاس پورته غل مدینه ته ورکا اب اجي سے نو سیرا والا کار سم کړه خیر یو بچي به جوړو ان شاء الله نه دس ان شاء الله و چې الله خوشاله شي خوان دیونه کو دس ان شاء الله و چې شیطانو تختی دس ان شاء الله و چې امریکا خپشي مالا چې د قادیانه پلیت لعین مردار رزیل خو په خپه کوي بچي عالم به جوړو ان شاء الله بچي به عالم جوړو ان شاء الله د علماء سره به امداد کوي ان شاء الله د علماء سره به محبت کوي ان شاء الله د علماء د مدرسې امداد به کوي ان شاء الله کله مدرسه باندې قرضې هغه ختموي ان شاء الله د مدرسې نه به پیسې ورکوي ان شاء الله تاسو لازم پورته نه نسی خدای مدینه ته ورکا خدای د مدینه په الوا ماړه کا لاسونه اوچت نه سي مدرسې ته به امداد کوي کنه امداد به کوي ان شاء الله لکه لا سوچت نیولې تاسو نیولې کنه چې لا سوچت نیولې واپس دی جیب ته ورکته کې چې امداد وسره وکړو نمخ سره په ډاریکو کې چې کوم دی وسره امداد وکړه شابه پروس کال تاسو وعده کړی هغه توجه مولوی شه غریب خلاړو خاورله چا وعده کړی چا را وړي او چا نه دی